بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محصلینو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د پیسو اقتصاد نن 45م درس مو ده. البته د دغه مضمون آخر درس ده. له دې مخکې مو 40م درس ولوستل چې هغه هم د پیسو د سیاست په وسایلو باندې مو بحث درلودل. نن هم د همغه په ادامې سره د پیسو د سیاست د وسایلو پاتې برخه او د دغه فصل په یو لنډیز باندې بحث لرو. چون شپږم فصل مو ده، د شپږم فصل آخره برخه ده چې د پیسو سیاست کې مو بحث درلودل، چې نن آخر درس ده. زموږ د نن ورځې هغه عمده موضوع چې موږ پې بحث لرو محصلینو، هغه د اعتباراتو کمی او کیفي کنټرول ده. په دې معنا سره چې کله چې د پیسو سیاست موږ عملي کوو او د مشخصو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره موږ وسایلو ته ضرورت لرو، خو یو له هغه وسایلو له جملې څخه زموږ د اعتباراتو کمی او کیفي کنټرول ده. که چیرې دا کنټرول نه وي، د اعتباراتو کنټرول وجود ونه لري، نه کیفي او نه کمی، آیا څه نظر لرئ تاسې چې موږ به خپل ټاکلي اهدافو ته پې ورسیږو؟ نه. هغه وخت موږ رسېدلی شو چې په اعتباراتو کمی او کیفي کنټرول ولرو. هم د کمی اړخ لحاظه او هم د کیفي اړخ لحاظه موږ باید څه ولرو؟ کنټرول ولرو. او بیا آخر کې موږ وایو چې د شپږم فصل نسبرکۍ یو لنډیز باندې مختصر بحث لرو. د اعتباراتو کمی او کیفي کنټرول. کنټرول د اعتباراتو د کمی او کیفي کنټرول څخه هدف د صحیح تولید په برخه کې او د دولت د ارشادي سیاست د ترسره کولو لپاره د اعتباراتو تعیین او تنظیم دی. د صحیح تولید په برخه کې د صحیح تولید په برخه کې او د دولت د ارشاداتو د سیاست، یعنی کوم سیاست چې عملي کیږي، دلته د سیاست عملي کول، کوم سیاست چې ورته منل شوی ده، د کوم سیاست چې ورته ارشاد شوی ده، کوم سیاست چې ورته ښودل شوی، کوم تګلاره ته ورته تعیین شوی ده، د اعتباري تعیین او تنظیم ده. په بل عبارت د پولي سیاست یو بله موخه د هیواد د مالی سرچینو مدیریت ده. د مالی سرچینو مدیریت، د هیواد مالی سرچینو مدیریت.
مرکزی بانک د دولتي پورپاڼو د پریل او د پلور او د پاڼو او د پورپاڼو په ترکیب کې تغییراتو راوستلو دنده پر غاړه لري. اوس د مالی سرچینو د مدیریت لپاره د مرکزی بانک البته د پورپاڼې په اخیستلو او خرڅولو او د پور د پاڼو کې تغییر راوستل او د پور پاڼو کې تغییر راوستل دا چا وظیفه ده؟ د مرکزی بانک دنده ده. د مرکزی بانک دنده ده. دا دوی دنده ده. څنګه چې د پور پاڼې په اخیستلو خرڅولو څومره اخلم څومره خرڅوم، په کوم قیمت اخلم په کوم قیمت خرڅوم، او د پور پاڼو کې تغییر راوستل د مرکزی بانک دنده ده. یا دا دوی وظیفه ده. په کوم نرخ سره واخیستل شي دا کنټرول شي، په کوم نرخ خرڅ کړی شي دا باید کنټرول شي. ولې موږ تغییر راولو خپل هدف ته موږ رسولی شي هو یا نه، نو دا باید کنټرول شي. که چېرته د مالي سرچینو کې موږ مدیریت ونه لرو نو دا په دې معنا سره چې زموږ ټولې مالي برخې په ښه شکل نه ترسره کېږي. د پور د پاڼو د ګټې د نرخ کمښت د دې لامل کیږي چې د دولت د داخلي پورولو له ناحیې کم مصارف تحمل کړي او دغه چاره د دولتي چارو مصارفو بار کموي. د جاري مصارفو د بار کمول د دولت د سرچینو د سرمایوي مصارفو د ډیرېدلو په معنا ده. نو ځکه په مولدو طرحو کې د دولت پانګونې ډیریږي او دغه چاره د هیواد د تولیدي توان د تقویې سبب کیږي چې د عرضې او تقاضا ترمنځ واټن کموي. وایي چې د پور پاڼې د ګټې د هغه نرخې کمښت د دې لامل کیږي کله چې موږ وایو چې د پور پاڼې نرخ کم شي، وایي د دغې لامل کیږي چې د دولت د داخلي پورولو له ناحیې له کم مصرف تحمل کړي. دا کم هغه چې ده کم هغه پورولو دي چې د پورولو د ناحیې چې ده دغه کم هغه کیږي، کم د مصارف هغه تحمل کمیږي او دغه چاره د دولت د جاري مصارفو بیا بار هم کموي. د دولت جاري مصارفو بار هم د کموي. د جاري مصارفو د بار کمول د دولت د سرمایي مصارفو د ډیرېدو په معنا دی. چې دا کم شي نو سرمایي مصارف بیا ډیرېدو ده. ځکه چې موږ جاري مصارف کم کړل، د جاري مصارفو د کمیدو له امله بیا هلته څه کېږي سرمایوي مصارف مو لوړېږي. په دې معنا دی نو ځکه چې د مولدو طرحو کې دولت د پانګونې ډیریږي، نو کله چې موږ په سرمایوي هغه کې مصارفو کې ډیروالی وکړو نو معلومه خبره ده چې هغه په مولدو طرحو کې دولت پانګونه دا بیا ډیریږي او دغه چاره د هیواد د تولیدي توان د تقویې سبب کیږي. کله چې په داخل د هیواد کې دغه مولد قوي شوه، د صحیح تولید په برخه کې صحیح تولیدات رامنځته شول په هیواد کې، نو دا د دې تقویې سبب کیږي چې عرضه او تقاضا ترمنځ کوم واټن چې موږ لرو هغه واټن له منځه ځي. نو ځکه وایي چې د اعتباراتو د کمي او کیفي کنټرول مهمه ده د مرکزی بانک لپاره تر څو د دغې لار وکولی شي کوم اعتبارات یا د کوم مالي سرچینې چې وجود لري که چېرته دې باندې موږ کنټرول ونه لرو، مرکزی بانک د پور پاڼې په اخیستلو خرڅولو کې کنټرول ونه لري، د پور پاڼو کې تغییر د راوستلو دا کومه دنده چې لري په دې کې دا هغه ونه کړي کنټرول ونه لري،
نو معلومه خبره ده چې موږ خپل هدف ته پې نشو رسېدلی. نو د پور پاڼې هغه نرخ کې چې کله کمښت رامنځته شي نو له بل طرفه یې څه کېږي د دولت د داخلي پورولو له ناحیې د مصارفو تحمل کمیږي او دغه چاره د دولت د جاري مصارفو بیا بار کموي. نو څومره چې بار کم شي دولت د مصارفو بار کمول په مقابل کې سرمایوي مصارف ډیریږي. نو په دې معنا سره شو چې د مولدو طرحو کې د دولت د پانګې ډیریږي او دغه چاره د هیواد د تولید توازن هم تقویه کوي. دا زموږ د پیسو د سیاست وسایل وو. محصلینو دا تر دغه حده پورې چې د پیسو د سیاست وسایل آخر درس مو ده د دغه کتاب. نو دا کتاب نو په همدې کې ختمیږي خو دغه فصل هم ورسره ختم شو. ضرور ګڼو چې موږ د دغه فصل خلاصه مهمه نقطو باندې موږ بحث پې ولرو. د شپږم فصل په لنډیز کې یا په خلاصه کې دا ویلی شو چې من په دې کې پولیس سیستمونه معرفي کړل. هغه پولیس سیستمونه چې د مرکزي بانک لخوا د نقدینګي د کنټرول لپاره ترسره کیږي د پولیس سیاست په نوم باندې یادېده چې په عمده ډول بیا په دوه برخو ویشل کېده. یو استنباطي پولیس سیاست او بل انقباضي هغه ول چې انبساطي د څه لپاره ول چې کله چې د پیسو حجم د ډېرېدلو اغیزه پلان موږ ولرو نو د انبساطي پالیسۍ د لارې کولی شو چې حجم کې تغییر راولو او ډیروالی رامنځته شي او دغه انبساطي پالیسۍ د رکود په حالاتو کې رامنځته کېږي عملي کېږي. همدارنګه د انقباضي پالیسۍ چې وي انقباضي پالیسۍ بیا دا د برعکس هغه د رکود لپاره نه و دا تورمي حالت د کنټرول په خاطر باندې و د انفلاسیوني حالت د کنټرول په خاطر باندې دا سیاست عملي کېږي تر څو د دې لارې نه موږ د پیسو حجم کنټرول کړو او کمی کړو. بله موږ چې په اقتصاد کې د پولیس سیاست عمده موخې کومې دي هغه په اقتصادي وده چټکتیا وه د کاملې کارموندنې رامنځته کېدل وه د قیمتونو د عمومي سطحې تثبیت و د بهرنیو ورکړو په موازنه کې تعادل و چې دا عمده موخې مو درلودل. نو محصلینو د هغې څخه وروسته مو بیا په وسایلو باندې بحث درلودل چې کوم وسایل لري هغه عمده وسایل څه دي. په دې مو بحث وکړو چې د ګټې نرخ و د قانوني امانات ول د اعتباراتو د کمي او کیفي کنټرول و او دغه د لارې نه موږ کولی شو چې په ښه شکل باندې موږ خپل اهدافو ته پې ورسیږو. نو د اعتباراتو کمي او کیفي کنټرول کې مو د الته وویل چې صحیح تولید په برخه کې موږ د سیاست عملي کول غواړو. یو سیاست عملي شي باید صحیح خو د هیواد د مالي سرچینو د ښه مدیریت په خاطر باندې مرکزي بانک بیا د پور پاڼې په اخیستلو خرڅولو او د پور پاڼې تغییر کولو دا مسؤلیت پر غاړه لري. دا د هغوی دنده ده تر څو وکولی شو چې موږ یو ښه حالت ته ورسیږو او یا دا ده چې موږ خپل هدف ته پې ورسیږو او هغه هدف مو چې ټاکلی ده په دغې سیاست د عملي کولو لارې نه یا موږ دلته هدف لرو په سیاست د عملي کولو کې کله چې سیاست عملي کوو نو یو هدف لپاره نو دغه هدف موږ کولی شو چې په اسانۍ او په ښه توګه ترلاسه کړو. نو محصلینو دا زموږ د نن ورځې درس. البته د یادولو وړ خبره بولم چې پولی د پیسو سیاست کتاب چې 15 فصل لرونکی و هر شپږ فصل لرونکی و چې هر فصل یې په خپل ځای کې مو په ښه شکل سره په ښه مثالونو سره په یو ښه درس سره په مواد سره تاسو ته درن حضور ته ارائه کړل. نو زموږ درس په همدې ځای کې پای ته رسیږي. البته د پیسو اقتصاد مضمون مو آخر درس و چې ټول درسونه یې د 45 د لیکچرونو کې تاسو ته ریکارډ شول او تاسو درانه خدمت ته انشاءالله استول کیږي. نور وخت مو نه نیسم دغه
یو څو سپارښتنې لرم. هغه دا چې موږ کولی شو چې خپل د ظرفیت د لوړوالي په خاطر باندې نه یوازې موږ په همدې ریکارډ او په همدې کتاب ته موږ اکتفا وکړو. ضروري ګڼو چې زموږ محصلین باید اضافي معلومات راټول کړي، ځکه د اقتصاد علم دا د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري، تغییر کوي. نو لازم دا ده چې موږ اپډیټ اوسو، د اپډیټو معلوماتو نه موږ ځان خبر کړو، خپل مطالعه جاري وساتو. یوازې زموږ ظرفیت لوړول په دې کتاب باندې نه چې موږ همدا څو نقطې او دا څو عنوانونه چې دي په همدې باندې موږ زموږ ظرفیت به لوړ شي. نه، ضرورت دا ده چې باید موږ څه وکړو، موږ اضافي معلومات ولرو، نه یوازې پیسو په اقتصاد کې، نور هر مضمون کې، په هر عنوان کې موږ اضافي معلومات ولرو، مطالعه باید ولرو. نو زموږ درس په همدې ځای کې پای ته ورسېدل. په لوی الله مو سپارم، تل اباد او خوشحاله اوسئ. له توجه څخه مو مننه.